بسم الله الرحمن الرحیم. د بریان نړیوال ټلویزیون کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن شنبه د روان 14 هجري شمسي کال د تل یا میزان میاشتې 18 نیټه ده چې د 2020 زیږدیز کال د اکتوبر له 9 سره سمون خوري. تاسو له بریان نړیوال ټلویزیون څخه شپنۍ خبرې ټولګي ته رابولم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د تخنیکي او مسلکي زده کړو نندارتون د ښوونیزو مرکزونو د وړتیاو نوښتونو نندارتون پرانیستل شو. د ډیرو یو پام د یوه زده کوونکي له لوري جوړې شوې الوتکې ته و. د ملت جوړونې، کار بازار او اقتصادي ودې په برخو کې لازمه وړتیا ولري او په نړیواله کچه د سیالۍ په فکر سمبال وي. د کندوز برید په تړاو غبرګونونه. د بشري حقوقو څار سازمان وایي د داسې بریدونو پر وړاندې باید نړیوال چوپ پاتې نشي. ذبیح الله مجاهد یې بیا د برید په کلکو ټکو غندي. بله، د کندوز په ولایت کې یو جنایت ترسره شوی ده په یو مسجد کې مرکز مربوط خان آباد بندر سره سیمه کې. تورخم سوداګریز بندر کې د سوداګرو ستونزې. وایي دروازه وخت ناوخته د دوی پر مخ تړل کیږي. دروند مالی زیان جبرانوي. ځکه چې موږ د احتجاجي مظاهره اعلان کړې ده چې پر باب دوستي باندې د پاکستاني ځواکونو د لوري څخه زموږ تجاران ځورول کیږي. د بېځایه شویو په تړاو اندېښنې. د جګړې له امله بېځایه شوي راتلونکي ژمي ته اندېښمن دي. شنونکي بیا د افغانستان د ټولو ناورینونو د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي. امریکا ته دا اجازه ورکړي چې دلته راسي په یو غریب ملک باندې حمله وکړي، د هغه نظام له منځه ویسي او په زرګونو انسانان ووژني. او له هیواده بهر سوریه کې د بېځایه شویو بد وضعیت. د دې هیواد په ادلب ولایت کې یو شمېر بېځایه شوي د ژوند له سختیو شکایت کوي. نحن هون مخيم قرية اسماعيل آغا مؤلف من 200 عائلة. او اوس هم بشپړ خبرونه بیان د خیر ولایت. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونیزو مرکزونو د وړتیا او نوښتونو نندارتون پرانیسته وشوه. په دې نندارتون کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو رئیس مفتي فضل الرحمن فاضل وویل چې د 12 کسیزه ډله یې جوړه کړې تر څو د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره تر ډیره مسلکي کړي، تر څو زده کوونکو ته په شفاف ډول او کم لګښت سره باکیفیته تخنیکي، مسلکي او ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. فاضل زیاته کړه چې 100,000 زده کوونکي به دوی په راتلونکي کې جذب او په مسلکي زده کړو به یې سمبال کړي. بل لورته د نندارتون ننداره کوونکي له اسلامي امارت نه غوښتنه لري چې په هیواد کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو ته پاملرنه لا ډیره کړي. کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د خپلو ښوونیزو او مسلکي مرکزونو د زده کوونکو ځینې نوښتونه او مسلکي وړتیاوې په دغه اداره کې نندارې ته ایښې وې. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونیزو مرکزونو د وړتیاو او نوښتونو نندارتون پرانیسته کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو رئیس مفتي فضل الرحمن فاضل زیاته کړه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو لپاره د داسې یو نظام رامنځته شي چې د اقتصادي او اجتماعي پلوه ټینګ وي او همدارنګه د هیواد د اقتصادي او اجتماعي پرمختګ په اړه په کار بازار کې د وړ او ماهر ځوانانو د زده کړو ملاتړ کوي. د ملت جوړونې، کار بازار او اقتصادي ودې په برخو کې لازمه وړتیا ولري او په نړیواله کچه د سیالۍ په فکر سمبال وي. د ځان، کورنۍ، هیواد او ټولنې پر وړاندې خدمتګار او مسؤل وي. ملي مشارکت او د متوازن لاسرسي ډاډ د ځوانانو او لویانو لپاره د باکیفیته زده کړو د فرصتونو په وړاندې کولو سره په فني، حرفوي او مسلوي زده کړو کې د پراخ مشارکت زیاتوالی. ګټورو او اغیزمنو اجراءاتو لپاره د تخنیکي، مسلکي او حرفوي زده کړو ادارې د ظرفیت لوړول. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره تر ډیره په دې لټه کې ده تر څو زده کوونکو ته په شفاف ډول او کم لګښت سره باکیفیته تخنیکي، مسلکي او حرفوي ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. تخنیکي او مسلکي زده کړو په اداره کې 6,115 تنه چې 830 ښځینه ښوونکي د کار کوي. په دغه ادارې کې په 98 څانګو کې زده کوونکي په 4 ولایتونو کې په 383 مرکزونو کې مسلکي زده کړې کوي. ښاغلي فاضل وایي چې په روان کال کې له 406 ښوونځیو نه د 9 ټولګي څخه 40% زده کوونکي جذب کوي تر څو له مسلکي زده کړو څخه برخمن شي. مکتبو کې
د ځانګړي کانکور ازموینې په لاره اچول. د کار بازار لپاره د کاري ماهر ځواک د زیاتوالي او پراختیا په مخه په تخنیکي او مسلکي زده کړو کې د 40% نهمو ټولګیو فارغانو جذبول. 1400 کال پلان په 1400 کال کې په نهمو او 14مو ټولګیو کې 10% زیاتوالی په نظر کې نیول شوی او په مجموع کې 100,000 تنه نوي زده کوونکي به جذب کړي. په دې نندارتون کې د رسامي، خطاطي او انځورونو سربیره ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښودل شوي وو. په دې وسایلو کې بې پیلوټ الوتکې، کوچنۍ روباټونه او یو شمېر نور برقي او تخنیکي وسایل هم شامل وو. بل لوري ته فاضل وایي چې په روان کال کې په ټول هیواد کې د 383 بابا ښوونځي فعالیت کوي چې په ټولو ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکي روزي، چې په دې برخه کې دوی هیوادوال ته ډاډ ورکوي چې مسلکي زده کړو ته په دې برخه کې جدي پاملرنه وشي او زده کړیالان به په راتلونکي کې له مسلکي زده کړو څخه برخمن شي. تر دې دمه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونیز مراکز نه لري. 4 به نوي ښوونیز مراکز ایجاد شوي. په دې توګه د ښوونیزو مراکزو ټولنیز شمېر 383 به ته رسیږي چې خدمات یې 400 204 ولسوالیو او ښاري مراکزو کې دوام لري. د لاسرسي په مخه د تخنیکي او مسلکي زده کړو په 10 انسټیټوټونو کې لرې فاصلې د زده کړو پروګرام ته چمتووالی نیول شوی. ښوونیز مراکز 440 بابه ته زیاتوالی موندلی او 2400 تنه زده کوونکي یې جذب کړي. هوتک زیاتوي چې په ښوونیز نصاب کې ټولې څانګې 98% دي چې 15 څانګې فعال دي. نوموړي زیاته کړه چې 260 ټوکه چاپ شوي کتابونه یې ګټه اخیستنې ته هم سپارل شوي او 219 کتابونو عنوان تر پروسس لاندې دي چې په راتلونکي وخت کې به په 383 ښوونیزو مرکزونو دغه کتابونه وویشل شي. ټولو متعلمینو او د مونږ د محصلینو په واک کې ورکول کېږي او په 260 عنوانه باندې مونږ زیاتېږي. دا به 14 کال کې تکمیلوو. 260 عنوانه کتابونه او دا د هر یوې رشتې متفاوت 25 په هره رشته کې تدریسیږي. دا ترتیب شوي لکه څنګه چې جناب مفتي صاحب اشاره وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر زده کړیالان له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د مالي امکاناتو او عملي زده کړو ته د ورته زمینی برابر کړي ترڅو دوی په دې برخه کې په خپلو کارونو کې لا پرمختګ وکړي. روزکا کار شده توسط 6 نفر از استادای ما و 30 نفر از شاگردای بخش دپارتمنت خط و مینیاتور. موادی که در قرآن کریم استفاده شده کاملا از رنگ‌های طبیعی استفاده شده و تعداد صفحات قرآن کریم که تکمیل شده 610 صفحه است و صفحات خود قرآن کریم 604 صفحه. و برای ما در بخش کارات عملی کار کنن. انشالله ما تکنیشنای خوب را برای اونها عرضه میکنیم در بخش صنعت بخش بر. د دغې ادارې هدف په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د کمېدو او د 12 ټولګي څخه د فراغت وروسته ځوانانو ته د کار موندل دي ترڅو په مسلکي برخو کې ماهر کارګران وروزل شي او په بازار کې ماهرو بهرنیو کارکوونکو ته اړتیا کمه شي. په دغو مرکزونو کې د 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي څخه فارغان جذبیږي. لا هم د راپور پر دوام کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې یو زده کوونکي الوتکه جوړه کړې ده. احمد زاهد چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی وایي تر اوسه یې 3 الوتکې جوړې کړې دي. د نوموړي په خبره جوړې شوې الوتکې یې کولی شي چې تر 2000 متره پورې په هوا کې لوړ پرواز وکړي. نوموړی وایي افغانان استعدادونه لري چې باید ورته زمینه برابره شي. په پلازمینه کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په نندارتون کې د الوتکو نندارې د ډیری نندارچیانو پاملرنه خپله کړې وه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو یو زده کوونکی احمد زاهد وایي چې 3 الوتکې جوړې کړي دي چې د برق په مرسته پرواز هم کولی شي. و طیاره که ما اینجا به نمایش گذاشتیم اینا ما 3 پروان طیاره ساختیم و میتونیم بیشتر از دیگه طیاره هم بسازیم ولی فعلا همین 3 دانه طیاره ما به نمایش گذاشتیم که اینا به ذریعه نیروی برق حرکت میکنه. تقریبا ما از آوان طفولیت تا به حالی که عمر ما رسیده ما همین کارا را اجرا میکردیم تا بالاخره علم ایرودینامیک فهمیدیم و علمش کسب کردیم. زاهد وایي افغانان په ټوله کې استعداد لري چې باید حکومت ورته زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې مالي ستونزې ډیری وخت دوی د کارونو پر وړاندې ستونزې جوړوي چې نوی حکومت باید دې برخې ته ځانګړې پاملرنه ولري. مشکلات ما همین است که ما توانایی تمام افغان ها نمیگم تنها شخصا ما
خیلی اینجا کسایی هست که کارهای خارق العاده میکنه و توانایی های دارن که میتونن اون را به اثبات برسن، ولی توانایی مالی و اموت یک جای برشان ساخته نشده که همی توانایی خود به نمایش بگذارن. دیگه مشکل ما نداریم انشالله از هر کاتګوري یا بحث کې باشه. د زاهد په لاس دا جوړه شوې الوتکه کولی شي چې تر 2000 متره پورې په هوا کې لوړ پرواز وکړي. زاهد ادعا لري چې د تیر حکومت په دوره کې دوی ته د دې اجازه نه درلوده چې په خپل لاس جوړه کړو الوتکو ته پروازونه ورکړي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي نړیوال دی په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو په تړاو چې په خوله نه پاتې کیږي. د دې سازمان د اسیا برخې مسؤله پټریشیا ګاسمن ویلي چې داسې حملې ښیي چې د افغانستان اقلیتونه او په تیره شیعګانو ته ګواښ متوجه دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا یې د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د یونما دفتر هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې حملې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عاملانو ته به یې تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونو سره مخامخ شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مسؤلې پیټریشیا ګاسمن وایي دا حملې ښیي چې د افغانستان اقلیتونه په تیره شیعګانو ته ګواښ متوجه دی. نوموړي زیاتوي چې د کندوز د سید آباد په جومات کې بوږونکې چاودنه ښیي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیره شیعګانو ته ګواښ په رښتیا شته. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې شوې خو هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستان خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیعه اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه شوې. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنې په دام یو بل جنایت بللی دی. په همدې حال کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خفګان ښودلی دی. د یونما په وینا دا د یوې اونۍ په ترڅ کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د یکشنبې په ورځ د تلې په یو رسمه د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یو چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همداراز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی او وروستی برید چې په کندوز کې وشو یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د حکومت بیان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې حملې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عاملانو ته به یې تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. بله د کندوز په ولایت کې یو جنایت ترسره شوی ده په یو مسجد کې مرکز مربوط خان آباد بندر سره سیمه کې د علي تشو هیوادوالو په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه شوې ده. یو تعداد هیوادوال شهیدان او زخمیان دي لمونځ کوونکي او دا جنایت په کلکو ټکو غندو. دا بې له شکه چې یو تکفیري فتنهګرو ډلو کار داسې د داعش په نامه موږ تاسې یادوو او اسلامي امارت ځواکونه سیمې ته رسېدلي وضعیت هم کابو ده او دا داسې د دغو فتنهګرو لټون هم روان ده. انشاءالله د پیدا کېدو او مجازات په اړه باندې موږ ډاډ ورکوو. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودېدونکي مواد والوځول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له ایغور مسلمانانو څخه وو. پرونی حمله وروسته له دې چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستان ووتل تر ټولو لویه او خونړۍ حمله وه. په خوست کې د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پورې اړوند 14 کسان د یاد ولایتو له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. خوست د اطلاعات او فرهنګ وزارت رئیس رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسانو غوښتل په دغه ولایت کې ورانوونکي بریدونه ترسره کړي چې په دې ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو له لوري نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې له نیول شویو کسانو موندل شوي سندونه ښیي چې دوی د داعش ډلې پورې تړاو درلودو. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس پکار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي د کابل له سقوطه یوه میاشت وروسته د سپټمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارډ ډالرو مرسته وشوه. د کابل له سقوطه یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یوه غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارډ ډالرو مرسته ژمنه وشوه خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 600 میلیونه ډالرو بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیونه افغانانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتې وه. ښاغلي ګرانتي زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو یوازې 15 سلنه ترلاسه کړې ده. د ګرانتي همداراز یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیونو ډالر مرستې یوازې 18 سلنه دوی ته رسیدلې دي. موږ له مرستندویو هیوادونو غواړو چې لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. ښاغلي ګراندي د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم روان دی. د یادولو وړ ده چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. ښاغلي ګراندي وویل د عامه خدماتو بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولی شي. که مرستې ور نه کړل شي نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتللی شي او زما اټکل دا دی چې ښایي ډیر شمېر خلک بې ځایه شي ځکه که خلک روغتیایي خدمات د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وځي. دوی ښایي له افغانستان نه بهر ووځي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالات مخه ونیسو. ګراندي وویل نړیوال د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی نو د پر وینا د بشري مرستو د رسونکو ټولنو په پرتله د پراختیایي ادارو لپاره له اسلامي امارت سره تعامل یوازې ستونزمن دی. ګراندي له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر نوې ستونزې را پیدا شوې دي. سوداګر وایي وخت نا وخت د تورخم دروازه د دوی پر وړاندې تړل کیږي او په پایله کې یې دروند مالی زیان جبرانوي. که څه هم پاکستاني چارواکي د دې ستونزې د اساسي حل خبره کوي خو له وختونو را بدې خوا په تورخم بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې حل نه شوې. افغان سوداګر وایي چې د تورخم سوداګریز بندر لا هم وخت نا وخت د دوی پر مخ تړل کیږي چې په پایله کې دوی ته دروند مالی زیان اوري. افغان سوداګر اندېښمن دي چې ډیری وخت په تورخم بندر کې د زیات ځنډ له کبله د دوی سوداګریز توکي او په ځانګړي ډول تازه میوې خرابېږي. که څه هم پاکستاني مسؤلینو د دې ستونزې د اساسي حل خبره کړې خو لا هم په تورخم بندر کې شته سوداګریزې ستونزې پر ځای دي. په تازه په کوزه پښتونخوا کې د تورخم سوداګریز بندر د ستونزې د اساسي حل په هدف ولسی لاریون هم شوی دی. لاریونوال نیوکه کوي چې پاکستاني چارواکي د دوی د سوداګریزو کارونو مخه ډبوي او د وختونو لپاره یې ځنډوي. لاریونوال وایي چې تورخم سوداګریز بندر د افغان او پاکستان د دوستۍ دروازه ده او په دې برخه کې باید شته ټولې ستونزې حل شي. ځکه چې موږ د احتجاجي مظاهره اعلان کړې ده چې پر باب دوستۍ باندې د پاکستاني ځواکونو د لوري څخه زموږ تجاران زورول کیږي درول کیږي او د دې وخت سهار د 8 بجو څخه بیا در ماپښین در 4 بجو پورې دی وخت ډیر کم دی او زموږ خلک زورول کیږي او تنګول کیږي او ول کیږي. موږ د خپل مدد عاپته یو روزګار پر دې بارډر باندې سره سم کړی دی لیکن دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو کم تذلیل پر دا دروازه روان دي. د پښتنو ښځې محفوظې نه دي د پښتنو سپین ږیري محفوظه نه دي د پښتنو کوچنیان محفوظه نه دي فوجیان ورته ولاړ دي بې عزتۍ وراړئ ویي یې ډېر سخت تذلیل کوي د پښتنو ډېره لویه بې عزتي روانه ده. په تورخم بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې ډیری وخت له موسمي فصلونو سره هم مهاله رسېدنځي کیږي. سوداګر وایي چې ډیری وخت دوی تازه میوه د پاکستان تر بازارونو پورې انتقالوي خو په خبره چې د زیات ځنډ له کبله ورته زیانونه اوري.
د جګړې له امله بې ځایه شوي راتلونکي ژمي ته اندېښمن دي. په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر هېوادوال د جګړو او نامنیو له کبله له مختلفو ولایتونو څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته تللي وو. یو شمېر یې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو هغه چې لا هم پاتې دي شکایت کوي که مرستې ورسره ونه شي نو راتلونکی ژمی به یې ژوند له سختیو سره مخ شي. بې ځایه شوي زیاتوي چې اوس مهال د خوراکي توکو بیې په بېساري ډول لوړ شوي دي چې دوی یې د رانیولو وس نه لري. شنونکي بیا د افغانستان د ټولو بحرانونو پړه پر امریکا وراچوي. د تیرې جګړې له امله بې ځایه شوي راتلونکي ژمي ته اندېښمن دي. پلازمینه کابل یو شمېر برخو ته د تیرې جګړې په پایله کې ګڼ شمېر کورنۍ راکړې شوي، وروسته له هغه چې د هېواد ټولې برخې د اسلامي امارات تر ولکې لاندې راغلي، د دې کورنیو له ډلې یې ډېری هغه بیرته خپلو مینو ته ستنې شوي. خو هغه چې لا هم د کابل ښار په یو شمېر پارکونو کې دیره دي وایي راتلونکي ژمي ته اندېښمن دي. د دوی ډېرې اندېښنې د لومړنیو خوراکي توکو لوړو بیو ته دي. په ورته وخت کې د اسلامي امارات مسؤلین وایي چې د جنګ جګړو له کبله ډېر شمېر بې ځایه شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ګرځېدلي او پاتې به هم ډېر ژر اړوندو ولایتونو ته واستول شي. د فرهنګي کمیسیون غړی روح الله عمر وایي کورنیو بې ځایه شویو ته په وار ویل شوي چې خپلو مینو ته وګرځي او اوس خو په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی، نو هغوی د تګ لپاره د امکاناتو له نشت شکایت کوي چې بیا هغوی ته د ترانسپورت اسانتیاوې چمتو او یو اندازه نقدي مرستې هم وروشوي. د سیاسي چارو شنونکي بیا د هیواد د ټولو ناخوالو پړه پر امریکایي چارواکو واچوي. شنونکي وایي امریکا پر افغانستان په دیکتاتورانه ډول یرغل وکړ او د دې هیواد ټولنیز نظام یې د وختونو لپاره ونړول. شنونکي تر ډیره په افغانستان کې د امریکا جنایتونو ته اشاره کوي او هغه د ټول نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف بولي. امریکا ته دا اجازه ورکړي چې دلته راسي په یو غریب ملک باندې حمله وکړي، د هغه نظام له منځه ویسي او په زرګونو انسانان ووژني او په زرګونو هغه خلک ووژني په دشت لیلي کې چې هغه اسیران وو. امریکا ته دا اجازه چا ورکړي وو؟ دا جواز د نړۍ کوم قوانین یا کوم قانون کوم ماده یو ماده تاسو د نړیوال قوانینو د بشري قوانینو د هیومن رایټ نه نیولې تر انټرنیشنل ترانسپرنسي پرې تاسو یو ماده ماته وښیي چې امریکا حق لري چې 4,000 زندانیان په یو ورځ مړ کړي. شنونکي زیاتوي چې د شته خنډونو او ستونزو د له منځه وړلو په هدف اسلامي امارت باید له امریکا سره شته ټولې ستونزې د مفاهمې له لارې حل کړي. د دوی په خبره که په تیر وخت کې د افغانستان ملي منفعت په دې کې و چې باید له امریکا سره وجنګېږي، اوس یې منفعت په دې کې ده چې ورسره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي تر څو په نړیواله سطحه د اسلامي امارت پر وړاندې د خنډونو ایجادول کم شي. هماغسې چې پرون د افغانستان منافع په دا کې وو چې باید د امریکایانو سره وجنګېږي، د افغانستان ملي منافع دا حکم کول. نن د افغانستان ملي منافع دا حکم کوي چې د افغانستان اسلامي امارت باید د امریکا سره کینی او امریکا باید د افغانستان نظام په رسمیت وپیژني. امریکا نور په دې قطب کې په دې نړۍ کې هژمونیک پاور نه ده پاتې شوی. چین دلته یو زبرځواک اقتصادي قدرت منځته راغلی، روسان بیرته منسجم شوي، ایران دلته ځان ته د امریکا حریف او رقیب بولي. د اندېښنې په داسې مهال دی چې په تیرو کلونو کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وي، خو دا چې څومره بیرته خپلو مینو ته ګرځېدلي په اړه لا هم کوم خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. روسیه وایي د افغانستان په اړه امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو سره ګډې همکارۍ ته چمتو یو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف د امریکا په بخښنې سره د اروپا د کسب و کار د سازمان له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. هممهاله د سیاسي چارو شنونکي هم په دې باور دي چې اسلامي امارت باید له بهرنیو هیوادونو سره د همکارۍ ښه فضا رامنځته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان پر مسله کې همکاري وکړي. دی وایي چې د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. سرګی لاروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیسات له استولو او هلته د نوي پوځي اډولو جوړولو سره مخالف ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده چې په داسې حال یو حالت کې ښایي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د
افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلروف د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شوي خبرو کې ګډون وکړي. په داسې حالت کې چې طالبانو د غربي هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا تر فشارونو لاندې دي او لا هم د افغانستان انحصار کړي پیسې نه دي آزادې کړي. د سیاسي چارو شنونکي پر اسلامي امارت د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې د نرم دریځ خپلول غور کوي. ولی میمونه فشار غربی ها فعلا روی حقوق بشر، روی حقوق زنان اینا تمرکز دارن و طالبان هم ضرور نیست به این اندازه در یک ستیز جدی با خارج قرار بگیرن. اگر ما به این توجه داشته باشیم ما ایران نیستیم، ما لیبیا نیستیم، ما عراق نیستیم که ما نفت داشته باشیم تحریم شویم ولی نفت به نصف بیع بفروشیم و همون حاکمیت خود ادامه بدیم ولی اینجا متضرر اصلی مردم است. د سیاسي چارو شنونکي زیاتوي چې اسلامي امارت باید د بهرنیو هیوادونو د ننګونو پر وړاندې یو څرګند او متوازنه دریځ ولري. غوښتنه دا کېږي چې اسلامي امارت په اوسني وخت کې له بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول د تاجکستان هیواد سره ځان نه ښکېلوي او تر ډیره د کورنیو مسایلو حل ته ترجیح وکړي. خطر چین فعلا خطر چین هم احساس میشه. ما بر طالبا مشوره‌ای که برشان داده میشه به عنوان از اینکه فعلا در عرصه قدرت و سیاست افغانستان حضور دارن این است که یک سیاست خارجی متوازن اینا باید روی دست بگیرن. در برخی از بحران‌هایی که احساسات و عاطف ما را وامی داره که در بحران‌ها ما حضور داشته باشیم بدون از اینکه منفعت ما باشه ما نباید وارد دو بحران‌ها شویم. یک بحرانی است که فعلا یک تنشی است یا یک نزاعی است که ممکن به یک بحران بیانجامه که مسئله تاجیکستان است که هیچ ضرورتی نیست که طالبان خود درگیر دو جبهه بسازن. فعلا در داخل کشور درگیر با داعش هستند، در بیرون با تاجیکستان و فشارهایی که از بیرون دیگه فشارها با علیشان وجود داره. یک سیاست خارجی متوازن. دا څرګندونه په داسې مهال دی چې د افغانستان په ټوله جغرافیه د اسلامي امارت له حاکمیت کېدو څخه کابو 2 میاشتې تېرېږي خو لا هم امریکا د افغانستان 9.4 میلیارده کنګل شوې پیسې د هېواد ته نه دي سپارلې. بهرني خبرونه هم لرو خو له بلند وروسته